بچی ته نشي ویلې چې ستا دا لباس ولې د شریعت غیر دی ته لور ته نشي ویلې ته د دې لباس ته وګوره دا خو ماله حیا راځي چې ته د پېښور په صدر مارکیټ کې ډمه روانه ده کو نه ته زما په کور د مسلمان کې یو مؤمن یې لکه دا موږ او تاسو نشي ویلې ګوره اسلام دومره ضعف ته لاړی او دومره کمزوری کو دا د چا د لاسه زما او ستا د لاس ورونو د اولاد تربیت به کوئ د بچو تربیت به کوئ ګوره په دې باندې موږ جهنم ته ولیږو د دعا حدیث کې راځي د الله نبی وی الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته خبردار هر یو سړی نگران دی الله به د خپلو ماتحتو تپوس کوي زما او ستا نه به د لور تپوس کیږي زما او ستا نه به د نابالغه بچي تپوس کیږي صحابه بعضې خلک دا دلیل وی یاره مړه زما بچی په اختیار کې نه دی لور مې نه ده ولې لکه یاره وی د ابراهیم علیه السلام پلارو او د نوح علیه السلام زوی وی غیر مسلمه و نو ګوره قرآن کریم خو تا نه دی کتی که نه تا خو صرف سرسری د چا نه خبر اورېدلی د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک دی خو ابراهیم علیه السلام ته لا پته نشته د نوح علیه السلام زوی مشرک دی خو نوح علیه السلام ته پته نشته چې دا سړی مشرک دی چې کله ورته معلومات وشولو چې دا مشرکان دي نو د الله په دربار کې وایي یا الله موږ د دې خلکو نه بیزار یو بایکاټ یې کړی دی موږ د اولاد سره بایکاټ وکړو په یو غیر اسلامي طریقه باندې اوس کو یو مؤمن یو بایکاټ وکړو یاره وایي دا مولا سختي کوي دا مولا سختي نه کوي دا د خپل علم حفاظت کوي چې یو سړي 14 کاله علم کړی او هغه قال الله قال رسول الله و یو د قیامت په ورځ باندې بوشم جهنم ته روان یو زما او ستا مولا هم رواني نو خوند به څه چې تا 1413 کاله تبلیغ کړی دی نو چې تم د جهنم په طرف روانې او یهودیم روان دی نو زمونږ د محنت نه څه پیدا ده زمونږ د محنت برونو الذی نسیا چې کله زم عملی ما او تم عملی شي دا دین سره رواج نه دی او دا رسول الله فرمایلی دی وای زما امت به د اسلام نه رسم جوړ کی رسم ځان ته وای الحمدلله زه مسلمان یم خو چې قرآن او حدیث ته پیش کې د اسلام بی به پکې نه نو بهر کې عملی ژوند منګ او تاسو له ضروری دی هم نارینه ول عملی ژوند هم زنانه ول عملی ژوند هم ځوانان ول هم زما او ستا خویندو میندو له د کورونو اصلاح وکړئ خپل کورونو باندې نظر اچوئ په خپل اولاد باندې نظر اچوئ